حرم کې دو بوتانو د یو بوت نومو اساف او د بل بوت نومو نائله. اساف دا د سړي نومو او نائله د ښځې نومو. حرم کې د دوی نه یو ګناه شوې وه، د الله د هغه ورباندې عذاب راغه د هور په شکل کې. دا ښځه او سړی دواړه وسوځول، تیږې ترې جوړې شوې. نو د مکې خلکو حرم کې دا د عبرت په غرض باندې کېښودل، څوک د الله د کور ګستاخي بې ادبي وکړي الله پاک ورباندې داسې عذاب راولي. او بیا د زمانې د وخت په تېرېدو سره نعوذ بالله یو داسې زمانه هم راغله چې بیا د هغه دواړو تورو تیږو نه د مکې اوسېدونکو خلکو ځان له خدایان جوړ کړ. اساف دا یې په صفا غونډۍ باندې ایښی و او نایله یې په مرو باندې ایښې وه او د ساحې په وخت کې به دې ته سینې لګولې.